اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد داود شاه پیښوري تاسو سره د محمد داود شاه اصلاحي چینل له مخاطب یم. ملګرو تاسو خیر ټیک ټاکي صحت هم ښه دی، بس تاسو خیر به د الله تعالی نه غواړم. اول خو په جمع باندې ټول درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بس ملګرو درود شریف چې کوم دی نو دا بالکل روح له غذا ورکوي، صحت له تندرستی ورکوي او دا یو ډېر ښه عمل دی. او بس ما خو تاسو ته مخکې د دې په باره کې چې څومره صفتونه وشي نو هغه کم دي. بس ملګرو د دعوت تبلیغ چې کم دی نو هغه ډېر زیات دغه دي فضیلتونه دي د دعوت تبلیغ. مطلب دعوت تبلیغ زه د چا نوم نه دی یا چا دا نوم مطلب دا دی د خپل ځان نه ایښی. دعوت تبلیغ مطلب دا دی چې په خپل هم اصلاح کوي او بل ته هم اصلاح د اصلاح کولو دعوت ورکوي. لکه اول په خپله ښه عمل کوي، بیا بل ته د ښه عمل کولو دعوت ورکوي. د دعوت تبلیغ مطلب دا دی. او دا چې کم دی نو دا ما خو تاسو ته مخکې ویلي چې دا د ټولو انبیاو یعنی 1,40,000 زیاتو کم پیغمبرانو کارو او عملو او دغسې هغه چې کم دی نو بیا اصحاب کرامو ته حواله کړو، اصحاب کرامو نه بیا علما کرامو ته حواله شو، اولیاء کرامو ته حواله شو. دغسې اوس چې کوم دی نو مونږ ګناهګارو ته حواله شو چې مونږ ګناهګار یو، مونږ سیاکار یو، مونږ خطاکار یو او مونږ به د خپل ځان د مغفرت سوال کوو. اول بیا به مونږ د بل چا اصلاح کوو. نو اول خو تاسو ته ما ویلي دي مخکې چې اول به مونږ خپله اصلاح کوو، بیا به د بل اصلاح کوو. نو ملګرو کوشش کوئ چې څومره تاسو ته ټایم میلاویږي نو په دعوت یعنی تبلیغ کې تاسو حصه اخلئ. که هغه په هر قسمه دغه باندې وي، صورت باندې وي. که هغه مثال خبره دغسې وي چې یو جومات راغلی دی ستاسو علاقې ته، محلې ته، او مطلب ستاسو د محلې په جومات کې مطلب 3 روزې له راغلي دي، یا مثال خبره 40 ورځو جماعت راغلی دی یا د 10 ورځو جماعت راغلی دی، نو هغوی سره مطلب ورځئ، کینئ، هغوی سره خبرې کوئ، هغوی سره ښې خبرې کوئ، هغوی له اکرام کوئ. اکرام مطلب دا هغوی سره روټۍ چیو بندوبست هغوی د چا نه څه غواړي نه، خو دا زموږ له په خپله پکار دی. دا زموږ خپله ښېګړه ده، دا زموږ خپل یو د آخرت ګټه ده چې مونږ یې کوو. نو زما مقصد دا دی چې کوم ځای ته د ستاسو علاقې ته جومات راغلی وي هغوی سره په ګشت کې حصه اخلئ، هغوی سره ګرځئ او ستاسو دا ګرځېدل چې کوم دی دا هم الله تعالی په تله د نیکۍ کې واچوي. او مطلب جومات کې ورسره کینئ، دغسې اکرام که د وسم کېږي مطلب دا دی چې روړی شي یا روټۍ روړی شي هر څه چې هغوی بالکل هغوی ګوره په دې نیت باندې نه راځي او نه په دې نیت باندې تبلیغ لځي چې یاره مونږ له به څوک دا طعامونه راوړي، خوراکونه راوړي. دا خلک د خپل ځان نه کوي او دې کې د خپلو د خلکو د خپل ځان فایده ده چې مطلب یو ښه کار وکړي، نیک کار وکړي، نو د هغې صله او د هغې اجر چې کوم دی الله تعالی بیا انسان ته ورکوي. نو بس زما مقصد دا دی چې دې خلکو سره ډېره مینه کوئ، دې خلکو سره اخلاص کوئ، دې خلکو سره منډه ترړه وښئ. یعنی د دعوت تبلیغ چې څومره خلک په دې کې لګیا دي او محنت کوي، د دین محنت کوي، دغسې تاسو ټولو له پکار دی. دا نه چې یوازې هغوی به منډې ترړې وښي او تاسو ورته صرف بس ګورئ او یا تاسو نه، دغه شان تاسو هم په ځان کې د هغې غونده کې یو دغه پیدا کوي، صلاحیت پیدا کوي چې څنګه هغوی دغسې ګرځي. دا خو څه دونه دغه کار هم نه دی چې ګینې سړی پرې ستړی کېږي یا پرې سړي یا څه وزن اوچتول دي. دا څه دونه دغه کار خو نه دی، سخت کار نه دی لکه په دغه لحاظ سره چې ستاسو بدن ته پرې څه نقصان رسي یا نه. 5 وخته مونځ او اودس خو چې کوم دی دا خو هر سړی کوي، ښه په پابندۍ سره یې کوي ماشاءالله. او لکه دوی سره چې سړی کینی پاسي، دوی سره چې سړی وګرځي نو د دې دغه نه خبر شي
دا لږ ډېر فرق چې د انسان په مانځه کې فرق وي، لکه مونځ مثال خبره ویلو کې دې کې هم ګوره ډېرو خلکو فرق وي، هغوی د شرم نه چاته ویلی نه شي. نو دغسې دې ملګرو سره کښېنئ، دوی دا نه وایي چې مونږ عالمان یو او مونږ نه یې زده کوي، نه، دوی غونډه کښېني، لکه غونډه جوړه کړي او مجمع جوړه کړي په جماعت کې او خپلو کې دغه اصلاح کوي چې یاره تاسو یو بل سره مونږ مونځ تېرو، چې زمونږ په مونځ کې څه فرق وي، زمونږ مونځ کې څه غلطۍ وي، چې یو بل ته یې مونږ درست کړو. نو بس دغه خبرې دي، دا کلمې شوې. مثال خبره د هر قسمه جنازې مونځ شو، دا د اخترونو مونځونه دي. اکثر مونږ ودرېږو، مونږ بس پړه کې دا ووایو چې نیت مې د مولا په نیت الله اکبر. نو دا خبره خو چې دی دا به تر کومې تاسو کوئ؟ نو د دې نه خبره دا ښه ده چې تاسو اول دا هر څه زده کړئ، دا هر څه د مسلمان دپاره دي چې دا زده کړي. دا کلمې شوې، دا د اختر مونځ شو، دا د مثال د جنازې مونځونه شو، دا ټول خلکو له زمونږ لکه په کار ده چې دا مونږ زده کړو. د ماخوستن مونځ کې چې کوم هغه 3 رکعته وتر دي که نه جي، نو وتر نو هغې کې ګوره یو دغه راځي پکې اللهم نو هغه اکثر چا له نه ورځي، نو نور هغې پکې بیا 3 ځله قل هو وایي. نو دا خو ځان ته تاسو ټیک ده، دین لکه سخت نه دی، دین په اسانۍ باندې راغلی دی، راغلی ښه په سختۍ دی، خو لکه مونږ خلکو ته نه اوس یو بس دغه جوړ کړو، لکه اکثر ټوپۍ هم نه په سر کړی، بس لاړ شو ودرېږو په مانځه کې. او بس تا چې یو پولیس واله وي، یو اسپۍ، او هغه د ټوپۍ په سر نه کړي او هغه د تاڼۍ ته ورشي چې د هغه بې عزته کېږي که نه کېږي په تاڼه کې. خو دا بس د الله تعالی بس عبادت دی. بس تاسو وروره بس څوک رومالونه د سر نه تو کړي او څوک چې کم دی نو هغه د میزرو ټوپۍ په سر کړي. دا ګوره ټیک ده چې تاسو هر ټایم نه په سره وئ، په جیب کې خو یې ګرځولی شي که نه، په جیب کې ځان سره یو ښه ټوپۍ ګرځوئ چې کله جومات ته ځئ نو بیا یې بس راخلی په سره وئ. هر وخت په سرول پکار دي، څنګه چې زنانه ته لوپټه په سرول پکار دي، نو دغسې سړي دپاره هم ټوپۍ په سرول پکار دي. لکه داسې سرتور سره ډېر بدې ښکاري او ډېر لکه ښه خبره نه ده. نو زما مقصد دا دی چې جومات ته ځئ نو ښه پوره ځئ، لکه باوردی ځئ. باوردی مطلب مې دا دی چې ټوپۍ ښه ښکلې په سره وئ، رومال ځان سره اخلی چې اودس سړی وکړي، بیا پرې خلک مخ وچ کړي لاسونه. نو دا تاسو ورور اکثر په لمنو باندې بیا مخونه وچوئ، څوک څه کوي، داسې یو عرضي ګوره ځان به نه خلاصوئ. د هر یو مطلب د دین د کار نه به ځان نه خلاصوئ. دا داسې په اسانه راغلی هم نه دی چې څومره تاسو اسانوئ، دا ډېر په مشکله راغلی دی. په دې کې ډېر شهادتونه مونږ دي زمونږ مشرانو، او اوس هم چې دی نو دا په بعضې ملکونو کې په بعضې ځایونو کې زمونږ مسلمانانو ته ډېر تکلیفات دي او ډېر لکه مشکلات دي ورته، دومره اسان نه دی چې څومره تاسو ګڼئ. خو بس بیا هم لکه دا اهتمام خو کولی شي که نه چې سړی منزله ځي نو ځان سره ښه ښایسته خپله ټوپۍ په سر کړي، او که داسې بار نه هم په سره وایي ځه خیر چلو دا هر یو عادت لکه ستاسو نه دی ټوپۍ په سره ول، نو زه بس جیب کې ساتئ ځان سره، کله چې جومات ته ځي نو بیا راخلي. نو دغه شی بالکل سرتور سره ودرېدل ښه نه دي. او جومات ته داسې مه ځئ چې مثال خبره جمع ولاړه وي او ته پکې ورننوځې. بالکل د جمعې نه 1 منټ 2 مخکې کم از کم 15 منټه مخکې 10 منټه مخکې تلل پکار دي. سړی اودس وکړي او ښه برابر کښېني نو مزه کوي. او دونه وخت مې نه لګي په مانځه باندې، خو زیات نه زیات 15 منټه 6 منټه ټایم لګي، نو دا خو دونه ډېر وخت نه دی. نو بس مهرباني وکړئ چې دا اهتمام وکړئ د 15 وخته مونځ او د دعوت تبلیغ حضراتو سره ډېر زیات اخلاص او منډې ترډې کوئ. دا ستاسو فایده ده. لکه دې کې هغوی خو دا فایده ده چې هغوی مثال خبره رالل او تاسو له دعوت درکو، تاسو علاقې ته محلې ته رال، بیا ستاسو دا حق جوړېږي چې د هغوی سره یو میلمه چې چا له راشي نو هغه ورسره دغه نه کوي. یو میلمه زما کور ته راشي نو زه به ورسره منډې ترډې نه وم، زه به هغه ته مخکې رستو کېږم نه، زما میلمه دی که نه. دغسې دا هم زمونږ میلمانه وي، زمونږ محلې ته راشي، زمونږ جومات ته راشي، دوی سره کښېنئ، دوی سره ښې ښې خبرې کوئ. نو بس دغه زمونږ کار دی. او باقي چې کم دی نو دنیایي کارونه چې کم دي هم په کار دي، هغه هم زمونږ ضرورت دي. خو لکه دا چې کم کار دی نو دا زمونږ د هغې دنیا هغه ځای کار دی، دا زمونږ د هغه ځای محنت دی چې کم به زمونږ هلته پکارېږي. بس ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ، چې چېرته هم یې ګل ګلزار اوسئ.